الله رب العالمین بخپل باندې نور دی او مخلوق کې الله رب العالمین زمونږ او تاسو پسترګو باندې د نور او د رڼا د ادراک یو ماده پیدا کړې ده. په دنیا کې چونکه د الله د نور جھلک ډیر کم دی، 70,000 پردو کې رب ذوالجلال خپل نور د کائناتو نه پټ ساتلی دی. اکو الله رب العالمین د خپل نور یو تجلی ښکاره کړله نو موسی علیه السلام ته فرمایي لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی. زمونږ او تاسو په دې ذهن کې دا یو خبره پرته ده چې دا ګټ ډیر زیات سخت وي، په دې ګټ کې دنه یورینیم هم یو، په دې کې لوهم یو، په دې کې فولاد هم یو، د دې نه دا معدنیات چې څومره دي دا ټول د دغه ګټ نه او د دغه غر نه راوځي. نو په دې یو ګټ کې د فولادو سختوالی هم وي، په دې یو ګټ کې د اوسپنې کلکوالی هم وي. الله رب العالمین موسی علیه السلام ته فرمایي چې په کومو ګټانو کې لوحه او فولاد دي او په سختوالی کې تاسو د هغې مثال پیش کوئ، کو زما تجلی ته هغه ګټ والا غر ټینګ شو نو بیا به مې ته هم ووینې، خو که نه هغه پې ریزه ریزه شو بیا ستا سترګو کې زما د نور د لیدلو طاقت نشته دی. الله رب العالمین د خپل نور یو ادنا غوندې مخلوق، ادنا حصہ 70,000 وا حصہ د الله د مخلوق هغه په کائناتو باندې تقسیم کړله. نو په هغې 70,000 وا حصہ کې یو معمولی غوندې ذره او حصہ هغه د نور هم ده. دا نور دا 1,14,00,000 کیلومیټر فاصله کې دنیای کائنات ته رڼا ورکوي. 1,14,00,000 کیلومیټر فاصله کې، او په دې ټیم کې ورته څوک نشي کتلی، سترګې په سړي توري توري کیږي. نو چې د الله رب العالمین د نور د 70,000 وا حصے یو ادنا مخلوق نور په 1,14,00,000 کیلومیټر فاصله کې زمونږ او ستاسو سترګې توري او کته ورته نشو، نو سمو خیال دی چې د محشر په میدان کې رب ذوالجلال د خپل نور ټول تجلیات ښکاره کړي. الله اکبر. و هغه وخت کې به الله رب العالمین یو خو خپلو بندگانو ته د خپل ځان د دیدار توفیق نصیب کوي. دا ښکلي مخونه چې درته نن ښکاري دا په سپرلي کې الله زمونږ په دې کلي داسې سپرلی راوستلو چې په دې ګلونو باندې به چېرته خزان نه راځي انشاءالله. هر څه دې نور ګلونه به مړاوي شي، خو د الله د قرآن چې کم ګلونه دي دا به چېرته نه مړاوي کېږي. دا باغ به الله رب العالمین همیشه د پاره تر و تازه ساتي. دا سدابهار گلشن دی، دا د مدینې د جانان په دعا باندې رنگ دی. فرمایي نضر الله، خدای تر و تازه یې ساته. الله دا مخونه مه خفه کوه ربا، ټول خلق به یې خفه کوي، ګیلمن کوي به یې، الله ته یې مه خفه کوه. الله تر و تازه یې ساته. وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. د محشر میدان وي، بعضی مخونه به الله رب العالمین تر و تازه را پیدا کی. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی یوم تبیض وجوه اہل الایمان والقرآن. ایمان او قرآن والا مخونه به د محشر په میدان کې الله تک سپین پړقینده را پیدا کی. کفر او نفاق والا مخونه به الله رب العالمین تک تور کی. الله دې د محشر د ورځې د تور مخۍ نه مونږ او تاسو محفوظ کی. الله رب العالمین دې د محشر په میدان کې زمونږ او تاسو مخونه د قرآن په نور باندې منور فرمایي. نو محشر په میدان کې به هم دا مخونه تر او تازه. او دویمه خبره الی ربها ناظره، د خپل رب دیدار کوونکی وي. څومره د خوشحالۍ ورځ وي چې د جنتیانو ټول ارمانونه ختم شي. الله ته وایي رب یو ارمان مو پاتې دی. الله ورته فرمایي څه غواړئ؟ وی الله خپل دیدار خو راته راکړه. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټولو ته نصیب فرمایي.
زما محترمو شکر وباسئ د دغه علماو په جولو کې د الله نور پروت دی او ستاسو د بچو په سینو باندې تقسیم کو، ستاسو د بچو په ژبو باندې تقسیم کو، ستاسو د بچو په خلو باندې تقسیم کو، ستاسو د بچو په سترګو په غوږونو باندې تقسیم کو. دا د نور مرکز دی، دلته د الله نور ملاویږي، دلته د الله نور حاصلیږي. غیر چاپیره په دې معاشره کې خلق داسې شته دی زما استاد د بچی د مستقبل تبا کولو د پاره د چرسو اډې به کولاو کړي، د هیروینو او د آیسو مرکزونه وي، پودر خرڅي، آیس خرڅي، چرس خرڅي. زما استاد نوې نسل هغه نشیان جوړي، هغه خلق سره د منشیات مرکزونه دی او زمونږ د علماو سره د قرآن او د سنت مرکزونه دي چې په کم وخت کې ستاسو بچي هغه قوم دای په بد اخلاقو بے رهرو باندې راړی، هغه زمانه کې ستاسو د بچو نه موږ د قرآن حافظان جوړ کړل. د الله شکر ادا کړئ، الحمدلله ووایئ. د دې بچو پلارانو ماښام چې سملی نو د ملاستې نه مخکې به مسله ور واچوئ، الله ته به ودرېږئ او د شکر یو دوه اوښکې به د دې سترګو نه خامخا توی کوئ، ربه زه خو د دې قابل نه وم الله چې د فتنو په کومه زمانه کې د ماشومانو په لاسو کې به پولیسو اتکړۍ ورچولې، په غلا کې به یې نیسل، په نشو کې به یې ګرفتارول. الله تا زما بچی ته د زندګۍ وړمبنی هار د قرآن د برکته نصیب کو. الله زما بچی ته تا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت تاج ور پسر کو. ربا زما کور کې خصوص قرآن خانه نو پاتې شوی، زمیدار یم. الله زما خو په نسل او په پشت در پشت څوک د قرآن حافظ نو جوړ شوی. رب ستا کرم دی چې زما په کور کې تا د قرآن کریم حافظ نصیب کو. الله ما خو تعالی ایس ندی درکړي، رب تا مال په خپل نعمتونو کې محبوب نعمت قرآن کور ته را نصیب کو. الله ته خو ما ډېر خفه کړی، رب تا زه ډېر خوشحاله کړم. الله ما خو ستا سره ډېره بې وفایي کړې ده، الله تا را سره ډېره وفا وکړه. چرته زه او چرته د قرآن نسبت دا خو ډېره لویه خوشحالي ده. ربا الفاظ را سره نشته دی چې شکر په کومو الفاظو ادا کوم. خدایا خو زما د دې بچي د قرآن دا ناظره دا په حفظ باندې بدل کا. الله دا حفظ په علم باندې بدل کا، الله دا علم په عمل باندې بدل کا. الله د دې عمل سره سره د دې معاشره او د دې ملک او د دې نظام د اصلاح د پاره د خپل دین پهردار قبول کا. خپل بچو ته دا دعا کوئ او دی علماء ته پکې هم دعا کوئ چې دی علماء د بسر او سامانه په حالت کې ستاسو بچو ته دی الله رب العالمین دین او خودلو، چندې یې کړي، سوال کړي، په قربانۍ کې سرمنې غوښتلي د څه دپاره؟ دې دپاره چې نن د خوشحالۍ دا ورځ الله تا ته وښیي. نن به ته په کور کې خوشحاله یې، نن به ته په خپل حجره او جومات کې په خپلو جامو کې نه ځایېږې. دا دغه علماو محنتونه دي، سخت یې په ځان تېره کړې، تکلیف یې په ځان تېر کړی، لوږه یې په ځان تېره کړې، مشقت یې په ځان تېر کړی. په 3000 او په 4000 روپۍ په مدرسه کې تدریس کړی دی. د سکول نوکر چې هغه خاکروب هم وي د هغه د سټارټ تنخواه د 18,000 نه کېږي. زه د یو چپړاسي په تنخواه باندې په خپله مدرسه کې 4 د قرآن مدرسین ساتم. ولې د دې بچي نشته؟ ولې د دې بیبیانې نشته؟ ولې د دې ضروریات نشته؟ دا هر څه شته دی، خو الله ورله سینه کې یو درد ورچولی دی او هغه دا چې زما په سکول کې چاته د قرآن صحیح ناظره نه ښودل کېږي، زما د سکول نه د قرآن حافظان نه پیدا کېږي، زما د سکول نه د علم تنده دا نه مړه کېږي، مفتیان ته نه جوړېږي، عالمان ته نه پیدا کېږي چې دا شته عقیده پکې زمونږ دا نوی نسل برقراره وساتي. نو شکر وباسئ. ورنه هلته پې ډېر لوی لوی درندگان مسلط دي، هغوی ورته ترغیب ورکوي د الحاد او د دهریت او د ایتیزم.